دا ګیلانیان چې دي دا درې ورونه دي. یو ته ابراهیم جان اغا وایي، یو ته پیر پټان وایي، یو بل یهودي دی پته نه لګېږي. د دوی مور یهودنه وه. لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجن سړي باندې دی د خدای لعنت وي. یو سړی چې هغه له تاریخ بالکل نه ده خبر، نه خبره ده، نه څه معلومات لري، نه څه تحقیق لري. درواخله اسرار الافغان شپږ سوه کاله مخته لیکل سوی کتاب ده چې تا ته په افغانستان کې د قادریه شریفي تاریخ معلوم سي. خو بهرحال د تا په ژبه کې زه تا ته جواب نه درکوم. درواخله سراج التواریخ در دې زیات معتبره حواله بله نسته. امیر حبیب الله خان چې د افغانستان صدر اعظم و د خط ولیکوي، خط یې ولیکوي نقیب صاحب مبارک ته بغداد ته چې ته افغانستان ته تشریف راوړه. بیا یې پلاوی واستاو د سردار نصر الله خان په مشرتابه چې کله دی مبارک افغانستان ته راغو د امیر حبیب الله خان په بلنه باندې، نو دی مشهور سو مبارک په ګیلانی پیر باندې وخت واتو. نو د ورور سید عبدالرحمن ګیلانی چې نقیب الاشراف او د عراق صدر اعظم وي، دی په حق ورسېدوی چې په حق ورسېدو نو د دوی مبارکه کورنۍ راولاړه سوه. د نقیب صاحب دی مبارک د سید عبدالرحمن ګیلانی د خپل ورور په جای باندې نقیب الاشراف وټاکو. نو په هغه وخت کې دا تاریخ وګوره، سراج التواریخ درواخله. په هغه وخت کې د عراق باچا سوکو فیصل ابن حسین الهاشمی د بیا څه چلو کوي چې کله دی خبر سو چې نقیب صاحب مبارک سید حسن ګیلانی صاحب مبارک نقیب الاشراف وټاکل سو، بیا خط ورته راواستاو چې قربان ته بیرته بغداد ته راسه، عراق ته راسه، د تا د ورور د سید عبدالرحمن ګیلانی صاحب مبارک په څیر به چې کله تا ته نقیب الاشراف سولې وټاکل سو دا منصب تا ته صدارت هم درکوو، تا صدر اعظم کوو د عراق. نو چې کله د مبارک تیاری وکړله چې زه د افغانستان جنې بیرته ولاړ سم، بغداد ته دی ولاړ سم، عراق ته دی ولاړ سم، نو بیا په هغه وخت کې پاچا څوک وي د افغانستان؟ شاه امان الله خان غازی باچا وي. هغه وخت وي چې په دې وخت کې په افغانستان کې د خلاف مظاهرې وي، تخریبکاری و هنګامې شروع ولې چې نقیب صاحب مبارک کچیرې ته ولاړلې او افغانستان د پرېښو یا ولس به داسې وانګري چې نقیب صاحب مبارک ناراضه د امان الله خان جي، امان الله خان جي د شفقت د محبت لاس واخیستوي. نقیب صاحب مبارک دا اراده بیرته بدله سوله، یعنی عراق ته نه ولاړو، په افغانستان کې پاته سوی. او هغه خط د فرمان د پاچاهي چې کوم ده د امان الله خان، هغه ختم دا د زیاته ته درښکاروم بهرحال په دې ویډیو کې کوشش کوم چې ته ووینې. هسې چټي لګیا درې زمن یو پلانکی یهودي و، یو پلانکی یهودي و، یو ته مسلمان رالی ولاکه د شکل د انسانانو مسلمانی خو پرېږده. ته په د یهودي خبرې کې د کورنۍ په افغانستان کې، په پاکستان کې، په بر صغیر کې دومره کار د اسلام لپاره کړی ده، دومره کار په هغه وخت کې کړی ده چې ته لا په اګۍ کې جوړ سوی یم نه وې. اګۍ چې خو راوتلو وله کیسه ډېره لرې ده، په هغې کې لا جوړ سوی یم نه وې، پیدا سوی یم لا نه ولې. د هغه وخت راسې جهادونه کړي دي د اسلام کله دې څوک پېژنې خیرنه دغې پکتیکا ته ورسه ولاکه څوک تا ته د سلام جواب درکړي، تا ته څوک د سلام جواب نه درکوي. ابراهیم جان هغه مبارک خو پرېږده چې د کور یو معمولي بچی هلته هغې علاقې ته ورچې بزرګونو خلک به په استقبال باندې ورته راسي. تا ته زه د نقیب صاحب مبارک اوس د نکاح په طرف راسه، یهودنه یې کړې وله، نه په تاریخ خبر یې، نه د ملاقات په ټول عمر ورسره کړی ده، نه د دوی له زمنو سره لیدلی دي. نقیب صاحب مبارک اولنی نکاح د سلطانپور د ساداتو په مشهوره او درنه کورنۍ کې له یوې بیبي سره وکړله. له هغې بیبي جنې الله تعالی یوه لور ورکړه. دومه نکاح په ننګرهار کې د سرخرود اوسیدونکې یوه بیبي مبارکې سره نکاح وکړله چې دوه زمن الله تعالی ورکړلو. چې د یو نوم د سید علي ګیلاني صاحب مبارک چې مشهور په شعر اغا جان ده، دوم بچی سید احمد ګیلاني صاحب مبارک چې مشهور په افندي اغا صاحب مبارک ده. دا بچیان الله تعالی ورکړو نقیب صاحب مبارک ته. بیا د شعر اغا صاحب مبارک په اولاد باندې ته ولګېدې پلانکی یهودي، پلانکی یهودي، پلانکی یهودي، نه تا ته شرم درځي، نه تا ته حیا درځي، د تا بل کار نسته، بس شوق دی داسې د خلکو لعنتۍ په تا باندې روزانه وري او در باندې د یو مخ ډېر د شکل دی معلوم ده. او دا ټول ملت ته یامه د شیر اغا جان صاحب مبارک د نقیب صاحب په اولاده کې چې د هر چا مریدان دي، د سید ابراهیم اغا صاحب مریدان. تاسو ته نه ده معلومه د نقیب صاحب څو اولاده دي؟ د یې درې اولاده دي، پلانکی یهودي، پلانکی یهودي له یوې بیبي چې الله تعالی ورکړي دي. دغه د بل تاریخ وګوره
شیر آغا صاحب مبارک چې کله د دو پلار نقیب صاحب مبارک د واده اراده ورته وکړه د نکاح، نو د وخت صدر اعظم هاشم خان سره مشوره وکړله چې زه خپل بچی ته شیر آغا جان مبارک نکاح ورته کوم، مشوره راکړه په کوم ځای کې ورته نو په هغه وخت کې د وخت صدر اعظم هاشم خان په مشوره باندې نو محمد شاه خان بابکرخیل چې دا شاخ ده د احمدزو غلجی وي شملور غازی باندې د مشهور ده، نو د کړوسی ورته وکړله لور د چا ولا د احمد شاه خان بابکرخیل لور ولا چې دغه ورته وکړله د تاریخ ده يهودانه ولا بې ضمیره او ټپوسه چې لاړې اسمان ته توکې په مخ به تا ته بیرته درلویزي څوارلسمې سپنګۍ ته ګوري او ټوله شپه ورته غاپي د سپوږمۍ په صحت باندې هیڅ اثر نه لویزي بلکې خپلې لاړې بیرته په خپل مخ باندې ورتویزي. دلته قادریه وال مریدان په افغانستان کې هم سته، په پاکستان کې هم سته، په هندوستان کې هم سته، په عرب په عجم کې عاشقان او عقیدتمندان لري. هسې راله لګیای چټي لګیای الله تعالی له دې مېرمنې جني چې د محمد شاه خان بابکرخیل کړوسی کېدله الله تعالی و زامن ورکړلو ته چې 3 زامنې دي و زامن لدی یوې بیبي مبارک جنومانې واروا سید حسن گیلانی صاحب چې شاه آغا په نامه باندې مشهور ده، سید محمد درویش گیلانی صاحب چې په نور آغا جان په نامه باندې مشهور ده، سید حسن گیلانی، سید ابراهیم گیلانی، سید اسماعیل گیلانی، سید اسحاق گیلانی، سید یوسف گیلانی په مخ راسه له دویمې مېرمنې جني سید عبدالسلام گیلانی شهزاده آغا په نامه باندې مشهور ده، سید عبدالقادر گیلانی لدرېمې مېرمنې جني چې کوم اولاد الله تعالی ورکړی سید عبدالرحمن گیلانی سید آغا په نامه باندې مشهور ده، سید سلیمان گیلانی اجي آغا په نامه باندې مشهور ده، سید کاظم آغا گیلانی چې مشهور په پیرپټان باندې ده او نړۍ یې پیژني دا اولاد دي د مبارک هیڅ تعارف محتاج نه ده کېته نه پیژني تا ته خو هغه درسوي دي پکه یې چا په ورا باندې نه پرېښوله دی د سر کجاوې غوښتلې د تا تحقیقاتو ته هیڅ ضرورت نه لرو صاحبه د تا هغه سرټیفیکیټ ته هیڅ ضرورت نه لرو چې ته سرټیفیکیټ راکې او لیکل راکې ته خپله شجره ثابته که خپل پلار دې ثابته که خپل نیکه دې ثابته که مور خو دې نه پیژنم خو پلار دې لازمن پیژنم چې ته د روس اولاد د خلکیانو لمسی بچی که څه بلای